د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو استادانو اتحادیه SST ویلفیر اسوسییشن وایي چې د قانون او د حکومت د فیصلو سره سم د دوی د اپګریډیشن یا ترقۍ ورکولو پریکړه وشي. ګینې دوی به د 11 جولای نه د اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلط پیل کړي. دا خبرې د پښتونخوا صوبې سرکاري سکولونو استادانو اتحادیه سیکنډري سکول ټیچر اسوسییشن چارواکو په 400 کې کړي دي. وایي چې دوی په کال 1992 کې په 14 ګریډ کې برتي کړي شوي او د 22 کالو باوجود هم دوی په دغه ګریډ کې دنده تر سره کوي. باید چې دوی د 11 ګریډ ته پروموټ کړي. د 400 ضلعي SST چیرمن قاسم جان استاد وایي چې د پښتونخوا صوبې نه علاوه په وفاقي او نورو صوبو په کچ د 14 ګریډ استادان 11 ته پروموټ کړي شوي. خو دلته د عدالتي او حکومتي فیصلو باوجود هم دوی د دغه برخې نه محروم دي. زمونږ د 1991 نه تقریبا د 32 سال شو چې د SST یونین والا هم په 16 سکیل کې هم په 16 سکیل کې برتي کیږي او په 16 سکیل کې ریټیر کیږي. نو دی اډو اپګریډیشن شوی دی. په دې باره کې موږ مخکې مظاهره وکړې ارسم وکړل له یقین د هانه راکړې شو چې تاسو نوټیفیکیشن وشي او وشي. اوس په جنوري کې چې کله د بل PTI حکومت نو هغه اخرو ورځو کې د موږ اپګریډیشن اعلان وکړ او راته وی چې 1 جولای 2023 نه تاسو اپګریډیشن وشي او 17 سکیل ته ودی. نو 1 جولای رااله او زمونږ اډو کار باندې څه شپ نه شو. لایف سټاک ولا 11 سکیل نه 16 سکیل ته لیږلي دي. چې دا ور سره شته چې دی کولی شي د اپګریډیشن زمونږ د خو الریډي کابینټ اپروو کړی دی. زمونږ صوبایي اسمبلی قضا قرارداد پاس کړی. های کورټ پکې چې دی دا ورته ویلي چې دی لور کده چې دا غیبل ګورنمنت کې PTI ګورنمنت کې دا قرارداد منظور شو. بیا په موږ های کورټ ته لاړو. های کورټ ورته وی چې دا ولور کې بیا په کنټمپټ اف کورټ مو شو. زمونږ چې اوس دا کوم اپګریډیشن شوی دی په دې کې کابینټ ټیکلی دی منظوري په دې وجه ورکړی چې موږ ته صوبایي اسمبلی قرارداد مخې ته پروت دی او د های کورټ فیصله عمده او د COC ته موږ مخامخ کیږو. دې په وجه باندې موږ SST دا اپګریډیشن کو او دا د دې حق ځکه جوړیږي چې د ټول خلکو د کلاس 4 نواله د هر ډپارټمنټ د خلکو یو ځل نه دوه د اپګریډیشن. د اتحادیې د وینا تر مخه په ټوله صوبه کې خوشه 2000 استادان زکړي ورخایي. او د SST لیګل اډوایزر حبیب الله نشیمن وایي په دوی ته د سبا پورې دغه اعلان ونکړي شو د 11 جولای نه به د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلط پیل کوي. موږ دوی له 5 جولای ټیم ورکړو. په دې کې چې نور څه دورای خبره شته نه. زمونږ چې کوم خبره وتا تاسو ته خو پته ده دی. اوس دا چې کوم حکومت او پتلوتلو کې کابینه د دې منځوري ورکړه. کله چې کابینه منځوري ورکړي نه نگران حکومت باندې دا یو سیس چې کوم دی راځي چې هغه د دې سپرویژنو کې مطلب دا چې دا نوټیفیکیشن دیو کې اې کې خو خبره نشته. 1 جولای ورکړو چې په 1 جولای باندې به SST استادانو اپګریډیشن 17 ته وشي. چونکې دوی چې په 1 مونږ کو 2 مونږ کو موږ ول 5 تاریخ ډیډلاین ورکړو چې په 5 پورې تاسو زمنګ د اپګریډیشن نوټیفیکیشن اوکې. دوی بیا هم جوړ نکو. بیا ول چې موږ 11 تاریخ ورکړی دی. په 11 تاریخ باندې به زمنګ پر امن احتجاج وي په پیښور کې نمبر 1 سکول سیټي نمبر 1 کې او دا غینه بیا چې مخ کې موږ وزو سوري پول طرف ته پړومبي سټیپ کې به موږ چې صوبې 22000 استادان دي په دې کې میل موږ وزو. بیا به موږ الته چې درنه تکینو کني بیا به دا غینه پس زمنګ چې کوم خويند دي اب مرضی او موږ سره به په دې درنه کې شاملېږي او ترای پر موږ ناسیو سو پر چې موږ ته نوټیفیکیشن نه ملو شوی. په دغه اړه چې مکله د صوبایي حکومت ترجمان پیرو جمال کاکاهل سره تماس ولرلو نو خاول چې دوی پرې کمیټي جوړه کړې ده خو کره معلومات نه لري. او د PTI حکومت د ختمېدو نه وړاندې دغه استادانو ته د پروموټ کولو اعلان کړی وو. ولا تر اوسه پورې پر نگران حکومت عمل نه دی کړی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د خیبر